نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مشرانو کشرانو، نن زه یو ډیر درون استاد الشعراء د ډیرو نعتخوانانو استاد وسونو نعتخوانان او شاعران د دو شاګردان دي. استاد الشعراء، شاعر جمعیت، شاعر انقلاب، بلبل سرحد، بلبل پاکستان، جناب محراب گل خټک صاحب سره د ناستې شرف حاصل شو او د سو خبرو ټیم ملاو شو. نو دا ډیره موږ دپاره او تاسو ټولو دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده جی. دو سره یو څو خبرې کول غواړو. استاد جی تاسو خپل تعارف وکړئ جی، تاسو علم کوم ځای حاصل کړی دی؟ زه دا خبره کوم چې زه بیخي بې علمه یم جی، نو دې خبرې سره څوک هم اتفاق نه کوي. جی، نو بې تعلیمه یم جی، بې علمه نه یم. جی، تعلیم مې نشته جی، خو علم مې ضروري خبره ده. او کوم علم چې ما کړی دی نو هغه اکثر د فقیرانو د بزرګانو د ناستې په وجه باندې، جی، لکه وړاندې خدا چې موږ په کلي کې پخوا یو فقیر و، جی، دا د ګورداسپور اوسېدونکی و. جی، انډیا اوس پاکستان کې د انډیا کې راغلی دغه دی دلیلپور او ګورداسپور، او بیا د هغې نه پس د اوس مثال پیر سباق شریف دی. د دې سره موږ ډېره ناسته ولاړه او ډېر زیات تعلق مو دی. نو دغسې چې کوم دی الله والا کسان دي نو موږ سره بس د هغو صرف دوا ده بس. او دا نعتخواني چې کوم دی جی، دا ستاسو بچپن نه شوق و شاعري یا وروسته ستاسو شوق دې ته پیدا شوی زموږ دی؟ په کلي کې خو شاعر د سره اړو پیدا شوی نه دی جی، بیخي نه. که دی نو هغه وړاندې کس پکې زه یم. جی، او د دې بیا چاربیتې به مو لیکلې، لوبې غزلې به مو لیکلې، ټپې چاربیتې. جی، هلک واني وه. یو ځل پیر سباق شریف ته لاړم، د کاري صاحب والد محترم ژوندی و. جی، نو دنیا خلک ورته ناست دی، یو نه تپوسو کې څنګه راغلی جي قرضدار یم دوا راته وکړه ښه. بل نه تپوسو کې څنګه راغلی جي بچي مې نشته دی دوا راته وکړه. بل نه تپوسو کې نوکري مې نشته دی. ما نمبر رالوی څنګه راغلی؟ ما جي صرف ستاسو ملاقات ته، جی، نور پیس غرض نه. وی کار کسب، ما کار کسب اوس نشته خو بس دغه نعتونه وایم نو. جی، وی حقیقت وایه. ما جي که ستاسو دوا وي بس حقه دوا نه وه چې د هغې نه کاته جوړه شوه. بېشک جی، بېشک. بس هغه چاربیتې ماربیتې هر څه ختم شو، بس صرف نعتونه. او جی ستاسو تاریخ پیدایش څو دی، عمر څو دی ستاسو جی دی وخت کې؟ عمر چې کوم دی نو شنک خدي کارت کې پکې یو کال فرق دی. جی، دې کې 1942 لیکلی خو د ما پیدایش 1941 دی. 1941. او تقریبا دغه څه 15 کاله 85 ته خوښه تقریبا ته جوړېږي. بیا هم ماشاءالله جی، الله پاک تاسو باندې ډېر رحم کړی دی چې په دې عمر کې تاسو مونځ او دس کوئ، لیکل کوئ، شاعري کوئ. نو بس نور خو د دنیا د کارونو نو دی، خو نعتونه لیکل، کتاب لیکل دا راته بیخي ګران نه دي. جی، بیخي آسان دی یعنی داسې راته آسان الله پاک پکې آساني پیدا کړې ده. خلک چې کتاب لیکل نو د دنیا مواد ځان ته راجمع کړي. جی، ما کې دا نشته، دلته کېناستم بس قلم او کاغذ راکړو، بیا ګورو چې کتاب تیار دی که نه. جی، او دا هم د الله تعالی فضل چې په او تاسو جی کتابونه څومره لیکلي دي او تاسو له څه کتابونو نومونه یاد دي په دې کې که نه دي یاد؟ یاره ما ته خو نومونه هم نه دي یاده. جی، د دیوان کې د 25 کتابونو نومونه شته دي، 25 کتابونه او لیکلي مې ډېر دي. جی، غالبا څومره کتابونه به لیکلي وي تاسو؟ یاره تقریبا دغسې 40 خو ورسته ته به رسي. 40 خواوشه ماشاءالله جی. الله پاک دې نور هم همت راکړي. امین. او تاسو شاګردان دي، تاسو له څه یاد دي چې څوک تاسو شاګردان دي په شاعرۍ کې او په نعتخوانۍ کې؟ شاګردۍ کې ما سره جینکۍ هم دي، جی، شاعرانې، هلکان هم دي، بوډاګان هم دي، ځوانان هم دي. جی، خو تعداد راته نه دی معلوم. ها. یوازې پاکستان نه چې ما د بار ملکونو سره دي، دنیا په ملکونو شاګردان خاره دي. جی، خیبر پښتونخوا کې په پښتنو نعتخوانانو کې جی دا څوک تاسو له یاد به وي غالبا؟ دې کې چې کوم دی وړاندې چې کوم احسان الله فاروقي و. جی، بیا د هغه نه پس چې کوم دی
احسان الله فاروقي صاحب دغه وخت کې احسان الله مستر جی بیا چې کوم دی زین العابدین زین العابدین صاحب وړي کې ولاګیره میرې نو سوچ ګور سپینګیره دی جی بیا دغه سه اسرار دی د نعمت الله دی اسرار معیار صاحب نعمت الله درمان صاحب نو ډیر دی ټول راته نمونه نه راځي جی زوم تاسو په شاګردانو کې مجيبوم بچپن نستاسو نازخوانی به کول تاسو کتابونه مالوستل او تاسو کلامونه به ما ویل خدا د جی چې پیژنګلو او د ملاقات ډیر وخرستو شو نو په دې وجه باندې او د دنیا نه ځوانان دي تاسو د علاقې استاد سمه غوړې چې فخرالدین نومې دی سبانډا او کبانډا یادول چې دغه اوسیدونکو مستاج تاناتونه ویم لیدل مې نه دی دغه چې دنیا نه ځوانان دي چې ما لیدل کتل نه دي کوټ نه دی یو زبل دی نه وزیرستان نه بلوچستان نه جی او صحیح تا شاګردان تاناتونه وایي خبره ده صحیح موږ دغه چې حضور علیه السلام صفت دی چې بس څوک مو کې نو خبره ده دغه هم ثواب وشي زمونږ هم ثواب وشي جی بس زمونږ د آخرت لپاره د بخښنې دغه یو ذریعہ ده چې او کله حضور علیه السلام په صفت به الله بخښي نور خو د ګناه نه ډک وي دې کې شک نشته انسان به خامخا ګناهګار وي بس دعا وکړو چې الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې هر چاته اسانی پیدا کړي دعا وکړئ استاد جی تاسو اللهم نسأل مستقيم ایمان مستقيم فضلا دائما ونظر رحمة الله علما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا لسانا ذاكرا وبدنا صابرا ودعاء مستجابا لك الله نصيبا وجنة فردوسا نعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أجمعين برحمتك